سيف الله داود السدس فتا الله بشرف او عزت كما موقدر كما الله حضور عليه الصلاة والسلام توركله دا قرآن دا دولت ورکله نزما بجودن تاسو دلوی مبارکباد مستحق دا یو زبردست نعمت تاسو الله اهل ورزو او یو داسې دولت یو داسې قیمتي نعمت چې په دنیا کې به ته یوازې په دې باندې په تلاوت خوند نه اخلي بلکې هلته به تا ته الله فرمایي په جنت کې هم چې وایه زما بنده یو آیت وایه او وایه درجه برخېږي او درجه هم کمې د جنت درجې چې د یو درجې او د بلې درجې ترمنځ فاصله چې کومه ده هغه د ځمکې او د اسمان عمره ده لایف ده هغه د شروع دي ولش په سم ورګورو او د دې سره سره چې دا خو تا ته الله درکړي ستا مور او پلار ته کوم عزت الله ورکړي چې د قیامت په ورځ د هغوی په سر باندې کوم تاج ایښودل شوی د هغې وړوکې ملغلرې د هغې مخکې به هغه نور هغه بلکل د هغې رڼا ختمه شي دا دومره لوی دولت الله لري دا دومره لوی نسبت الله لري چې دې ته تاسو سوچ وکړئ چې دا هغه نعمت چې د حضور علیه الصلاة والسلام په زړه مبارک کې مو او نن الله ماته هغه دولت راکړو نو تاسو ته به د ځان پته ولګي چې په ما باندې الله څومره فضل خو اوس د دې خپل شرایط قرآن به ورسره تعلق هغه ساتي چې ته به ورسره تعلق ساتي حضور عليه الصلاة والسلام هغه چې کله جبرائیل علیه السلام د وحی ورته راوړ د حضور علیه الصلاة والسلام د دې د یاري چې ماله چېرته دا وحی او دا قرآن هېر نه شي نو چې جبرائیل علیه السلام به وي ورپسې به حضور علیه الصلاة والسلام هم زر زر ژبه خوځوله جبرائيل عليه السلام ورته چې لا تتحرك به لسانه جبه زر مه خوځه مه تاسو د دې په یادولو کې عجله وکړئ په دې قرآن کې الله ډېر کمالات ښیي دا زموږ ستاسو د خولو خبرې نه دي خو د هغې صفتونو سره سره یو صفت ده بس وکړو ختم زه بس ټیک دی زه ختم کړم پولیس خپله ختم کوي په ټلیفون په بدل دی وزارت نو جبرائیل علیه السلام هغوی به د حضور علیه الصلاة والسلام سره په کال کې یو ځل تور کړو نو هغه د جبرائیل علیه السلام ذات مخامخ ورته حضور علیه الصلاة والسلام ذات نو چې هغوی کال کې یو ځل تور کړو مطلب دا ده چې تاسو موږ ته کم از کم 3 یا 5 سپارې د ورځې پکار الله به دا قرآن یاد پاتې کړي او حضور علیه
علیه الصلاة والسلام هغه په ځان باندې پوه شو چې اوس د دنیا نه تشریف وړم نو کله پوه شو چې جبرائیل علیه السلام په آخري کال باندې راغلو او 2 ځله ورسره دوه لور ته آواز ورکړ بیبي فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها هغه ته وخت کې سره هغه په جواب بیا آواز ورکړ وخت کې ورته سوې بیا په خندا شو ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې موږ ته وایي کړه دا وجرل ولي او دا تا وخندل ولي پیره بدر زما د پلار مینس کې مې پرېږده چې کله حضور علیه الصلاة والسلام تشریف یوړو د دنیا نو وی تا ته د هغه عزت قسم چې ته زما کوم عزت کې یعنې زه د مور یم اوس خو ما ته ووایه که تا د پلار څه ویلي وی دا ما وجرل ځکه چې پلار مې راته ووایي چې بچی دې کال جبرائیل علیه السلام راغلی 2 ځله یې راباندې دوړم زه پوه شوم چې بس د دنیا نه ځم وی ځکه مې وجړل وی دا ودخندل بیا ولې وی بیا راته پلار ووایي 2 خبرې دي په دې کې احادیث یو خو دا ده چې وایي پلار راته ووایي چې زما په اهل بیتو کې به بچی ټولو نه مخکې ته راځې ما ته یعنې ته به وفات کېږې د ټولو نه مخکې وی ځکه مې وخندل چې پلار سره به مې ملاقات شي او وی دویمه خبره په بعضې احادیثو کې داسې چې ده به د جنت د ټولو ښځو سردار نو وی ځکه ما وخندل په دې نو زما بچو تاسو ته الله ډېر لوی نعمت درکړی په دې باندې چې تاسو څومره شکر وباسئ هغه کم خو په دې ټولو کې یو شی به یاد ساتئ چې د خپلو استادانو احسان دا به تر مرګه نه هېروئ زموږ د مدرسې ده کتابونو دا کار درس نظامي ده دا خو ډېر اسان دی موږ لګیا یو کتاب مخې ته پروت دي 100 هم ناست دي 50 هم ناست دي 200 هم ناست دي دورې حدیث والا کلاس هم ناست دي بس موږ وایو هغه